څه آداب دي. دغه آداب علماو ذکر کړي په خپل مختلف کتابونو کې. دلته هم پر 11مه صفحه باندې تاسو دا راوړئ، هغه آدابونه ذکر کړي 11مه صفحه، دا دویم فصل دی. دا آدابو د معلم او متعلم دواړو دپاره دي، یعنې بل ته ښودونکی او دارنګې د بل نه زده کوونکی. اوله کې د ادب معنی ذکر کوو. ادب څه ته ویل کېږي؟ ادب خو اصل کې په لغت کې دعوت ورکول ته ویل کېږي. دعوت مادوب اصل کې ویل کېږي دعوت ته، هغه دسترخوان ته چې کوم باندې طعام تیار شوی او خلک هغې ته رابللی شي. بیا په اصطلاح کې علماو د ادب ډېر تعریفات کړي دي. په دې مقام کې 2 تعریفونه ذکر شوي دي. اول تعریف څه شی؟ ادب څه ته ویل کېږي؟ اجتماع خصال الخير فی العبد، د خیر خصلتونه په یو انسان کې راجمع کېدل. اجتماع خصال الخير فی العبد، د خیر خصلتونو په انسان کې راجمع شي، دې ته ویل کېږي ادب. او چا دویم دې تعبیر ذکر کړی دی چې استعمال الخلوق الجمیله، ښایسته اخلاقو استعمالول او ښایسته اخلاقو په ځان کې راویستل، دغه استعمال د خلوق جمیله ته ادب ویل کېږي. دا 2 اهم تعریفات دي په دې مقام کې. بیا د ادب خو ادب باره کې علماو ډېر اهمیت ذکر کړی دی. یحیی بن معاذ ذکر کړي دي، هغه د ادب اهمیت ذکر کوي. فرمایي اذا ترك العارف ادبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين. کله چې عارف خپل ادب د خپل معروف سره پرېږدي، نو ته د یو شي د استعمال کې او په یو شي کې ته لګیا یې او د هغې کوم آداب دي هغه پرېښودلی شي، نو فقد هلک مع الهالکین، بس دا سړی به هلاک کېږي د هلاک کېدونکو سره. کله چې انسان استعمال د ادب ونه کړي، د کوم شي په طلب کې چې دی نو د هغه طلب نه دا محرومه کېږي. دویم ابو علي ذکر کړي دي په سلفو کې، ترک الادب یوجب الطرد، ادب پرې ښودل دا موجب دی واجبونکی لپاره د شړلو. د بې ادبۍ په وجه باندې انسان شړلی کېږي. بیا تفصیل ذکر کوي، فرمایي فمن اساء الادب علی البساط رد الی الباب. چا چې بې ادبي په بستره باندې وکړه، دا به بسترې دروازې ته واپس کولی شي. رد الی الباب. ومن اساء الادب علی الباب، او چا چې بې ادبي په دروازه کې وکړه، نو رد الی سیاست الدواب، دا به شړلی شي دې له چې ته ځه ډنګر او دارنګې چرپایانه حیوانات ساته. څومره چې انسان کې غټه بې ادبي راځي، دومره انسان غټ محرومه کېږي. انسان کې وړه بې ادبي راله، نو انسان وړوکې محرومه کېږي. ابن مبارک رحم الله ذکر کړي دي، آیا خپل قول مزدار قول ذکر کړی دی. فرمایي نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم. مونږ هغه لږ ادب ته زمونږ ډېر زیات احتیاج دی، د دې نه چې مونږ ډېر علم وکړو. یعنې د ډېر علم سره لږ ادب ته زمونږ سخت احتیاج دی. زیات علم ته زمونږ احتیاج نشته، څومره چې زمونږ احتیاج هغه لږ ادب ته دی. د دې د وجې نه د علم سره
استعمال د ادب د غټ ضرورت دی. دا علم انسان ته پیدا ورکوي. او سهل رحم الله ذکر کړی من قهر نفسه بالادب فهو يعبد الله باخلاص. چا چې خپل نفس په ادب باندې عادي کو ځان کې دراويستو دا به د رب العالمین بندگی کوي په اخلاص سره. د ادب یو پیدادار وته چې ادب په انسان کې اخلاص پیدا کوي. دا کله خیر خصلتونه چې په انسان کې راجم شي او خیسه اخلاق انسان استعمال کی په خپل باندې د انسان کې اخلاص پیدا کوي. دارنګه زنون ذکر کړی دی اذا خرج المريد عن استعمال الادب فانه يرجع من حيث جاء. کله چې مرید د استعمال د ادب نه ځانو باسي د دایره د ادب نه ځانو باسي دا به واپس کولی شي هغه ځای ته چې رقم ځای نه راغلی دی. د ادب په اهمیت کې د علماو ډېر اقوال دي. نو یو اول نمبر ادب اول نمبر دغه چې کوم دی نو هغه آداب و تعریف ذکر شو چې ادب څه ته ویل کېږي. بیا په دې آدابو کې کم آداب دي چې هغه انسان اختیار کړي. امام نووي رحم الله په تبیان کې هغه د آداب ذکر کړي دي. نو اول ادب دا ذکر کړی دی چې انسان بځان د هغه اسبابونو ساتي چې کم اسباب انسان د تحصیل نه مشغوله کوي. قرآن کریم علم بل ته ورکول ته ویل کېږي تحصیل. قرآن کریم علم د بل نه زده کول هغې ته ویل کېږي تحصل. د دې نه څه اسباب دي چې انسان منع کوي او مشغوله کوي. د هغه اسبابو نه انسان ځان ساتي. نو هغه شی چې تا د قرآن کریم نه محرومه کوي او دارنګه مشغوله کوي قرآن کریم نه تلاوت نه د هغې د فهم نه او پای کې تدبر او فکر کول د هغې نه ځان ساتل دا اول نمبر ادب. او داسې یو څیز و چې هغې ته د انسان حاجت لابودي د خلاصیت نشته دی چې هغه قوت لا یموت په مرتبه کې وي بیا خو به انسان هغه خامخا استعمالوي. دویم نمبر ادب څه شی دی؟ تطهیر القلب من الادناس. خپل زړه د خیرو نه پاکول. یو د بدن ظاهري پاکوالی دی او بل د زړه پاکوالی دی. نو دا زړه د قرآن کریم دپاره یو محل دی. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. قرآن کریم د دې محل هغه سینه او زړه دی. انسان به خپل زړه پاکوي هغې تربیت به کوي د هغې پاکوالی به کوي. او زړه څنګه پاکېږي؟ زړه ته اصل کې دا لارې تللي دي. غوږونه ورته بېله لاره تللې ده او سترګې هغې ته بېله لاره ورغلې ده. ژبه د هغې ته بېله لاره تللې ده. د زړه مثال په شان د یو حوض او په شان د یو ډنډ دی. دا بالکل الله صاف سوتره پیدا کړی دی. لکه نبي اسلام فرمایي چې هر مولود دا په فطرت باندې پیدا کېږي. دې زړه ته بیا دا لارې تللي دي. حوض ته دا خوړونه خوړګۍ تللي دي. وګوره یو حوض یو ډنډ و هغې ته لښتي تللي او په هغه لښتو کې ګنده اوبه انسان ورپرېږدي هغه به دا حوض خامخا خرابوي. دا ډنډ به خامخا خرابوي. چې هغه ډنډ خراب شو بیا انسان هغې نه استعمال هم نشي کولی، اوبه ترې هم نشي څښی، اودس پې هم نشي کولی، غسل پې هم نشي کولی. او خلک یې بیا په ټوټ هم نه پرېږدي چې یو ډنډ بالکل خراب شي ځکه هغه فصل خرابوي او وچوي. دقه رنګې زړه دی. زړه ته دا لارې تللي دي چې په دې ورته خراب څیزونه ورشي دا زړه ورو ورو خرابېږي. ځکه خو نبي اسلام فرمایل دي چې په دې بدن کې نبي اسلام فرمایل دي کله چې انسان ګناه وکړي ابن آدم
د دې ګناه په وجه باندې د انسان په زړه کې یو تور داغ ولګي. نو کله چې انسان توبه وباسي نو هغه داغ ختم شي، او دا داغ د ګناه د وجې نه لګي په انسان باندې. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن کریم کې الله فرمایلی دی دوی په زړونو باندې رین او زنګ ولې راغلی دی؟ د دوی د کسب د وجې نه، د دوی د اعمالو د وجې نه. الله په چا باندې ظلم نه کوي چې د انسان زړه هسې بند کړي، نه د انسان د خپل کسب وجه. او کله چې انسان توبه وباسي نو دا داغ ورو ورو ختمیږي، چې توبه ونه باسي نو دا داغ غټیږي تر دې پورې چې دا احاطه وکړي په ټول زړه باندې، بیا بالکل زړه ګمراه شي. په دې کې چې کومه ګمراهي دغه ته بار راوځي نه، او دې زړه ته بیا خیر ور داخليږي نه. د دې د وجې نه قرآن کریم کې او د نبي سم په حدیث مبارکو کې د زړونو اصلاح دې ته ډېر ترغیب ورکړی شوی دی چې زړه د انسان برابر شي. څومره چې د انسان زړه برابر وي او زړه پاکي، دومره په دې زړه کې الله د خپل قرآن کریم او د خپل کتاب حکمتونه یږدي. هغه علوم په کې یږدي چې هغې ته علوم وهبیه ویل کېږي. داسې خبرې د انسان په ذهن کې الله را اړتئ چې هغه به یو تفسیر کې انسان ته نه میلاویږي، یا د چا نه اورېدلې نه وي، ولیکن دې ته الهام ویلی کېږي، الله یې د انسان په زړه کې کوي. د قرآن کریم دویم ادب دا دی چې انسان د خپل زړه اصلاح وکړي. د قرآن کریم د علم دپاره چې انسان دا غواړي چې زه د خیر دپاره منبع چینه وګرځم، زما د وجې نه خیر خور شي. نو په قرآن کریم باندې به علم څنګه راځي؟ اول به انسان د خپل زړه اصلاح کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ګوره په بدن کې یو ټوټه ده چې کله دا برابر شي ټول بدن برابرېږي، او کله چې هغه ټوټه خراب شي ټول بدن خرابېږي. او بیا د الله نبی وفرمایل الا وهی القلب، دغه مزغه او دغه ټوټه چې کوم دی هغه زړه دی. علماء ذکر کړي دي چې ګوره یطیب القلب للعلم کما یطیب الارض للزراعه. دا زړه به د علم لپاره داسې برابرې لکه څرنګه چې ځمکه انسان د فصل لپاره او د کروندې لپاره برابرې. په یو پټي کې انسان سره نه یارتولي، هغې خړو کلی نه اوبو ته نه یې پرېښودي، هغې نه کاڼي نه یې ټول کړي، او انسان نه فصل نه کوي. دقه رنګې دا زړه مثال یو پټي لري، دا به الله تعالی فصل کوي، الله به په دې کې علوم راټوکېږي چې کله انسان د زړه اصلاح کړي، زړه برابر کړی. نو د زړه پاکوالی او حدیث کې هم راغلي دي، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې رب العالمین ستاسو صورتونو ته او ستاسو شکلونو ته او ستاسو اموالو ته نه ګوري، لیکن ستاسو زړونو او اعمالو ته ګوري. ظاهري شکل صورت مال ته الله نه ګوري، بلکې الله د انسان زړه ته ګوري. زړه چې بل دا زړه څومره برابري او بلې کې د رب العالمین سره تعلق یو دا برابري، دومره د انسان ته د زړه ته د الله نظري، او کم زړه ته چې د الله نظر وشي، الله کم زړه ته وګوري په ښه نظر باندې، رب العالمین به خامخا په دې کې د خپل کتاب حکمتونه ورارتي. نو د دې د وجې نه د قرآن کریم علم انسان ته الله حاصلېږي، او دا په ټولو علومو کې دا خبره ده، خاص کر قرآن کریم چې دا اساس دی، د نبي سم احادیث زموږ لپاره بنیاد، د دې لپاره دا ټول علوم ویلی کېږي. د دې علم انسان ته الله حاصلېږي پوره چې کله د انسان د زړه اصلاح او د زړه تعلق د الله سره برابر وي. او دا نور چې څومره علوم دي، په دې علومو کې دا قاعده او قانون دی چې څومره د انسان زړه برابرېږي، تقوا به کې راځي، دومره د انسان ذهن الله برابروي، او په خبرو باندې چې کوم د خلاصوي. دا خو دا دویم ادب شو. دریم ادب څه شی دی؟ التواضع للعلم والمعلم. علم ته قرآن کریم ته به انسان تواضع کوي، تواضع. او د قرآن کریم چې کوم ادب دی هغه به انسان کې وروسته انشاءالله راځي، دا به بل فصل کې ذکر کولی شي. او د معلم چې کوم ادب دی او کومه تواضع کول دی هغه ته چې کوم د شریعت د حدودو په احاطه کې هغه به انسان کوي. نو څومره چې انسان کې تواضع وي
دومره به انسان د خپل تواضع په اندازه باندې د علم ادراک کوي او د قرآن کریم ادراک وکړي. او علماء ذکر کړي دي چې العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وی هغه ځوان چې هغه ځان اوچت ګڼي پاکې تکبر دی، تواضع پکې نشته دی، نو علم د هغه لپاره حرب دی، حرب یو جنگ دی، او علم هغه له څه پیدا نه ورکوي. کالسیل حرب للمکان العالي، لکه څنګه چې سیلاب په یو اوچت ځای باندې راشي لاندې راغورځوي، یو اوچت خټ دی لاندې ډډ د سیلاب پرې راغی لاندې ښکته راغورځوي. دغه رنګې کوم انسان کې چې تکبر تواضع پکې نه وي، علم هغه ته هېڅ پیدا نه ورکوي. وروسته به ذکر شي چې الله فرمایي زه خپل آیتونه هغه کسان اړوم چې کوم کسانو کې تکبر دی، استکبار پکې دی. بیا خاص کر د قرآن کریم علم دا خو سخته تواضع غواړي، عاجزي. بل ادب دار چې ګوره انسان به د علم او د قرآن کریم به د هغه چا نه زده کوي. په قرآن کریم کې دا قانون دا پکې خامخا په نور علومو کې هم دا خبره ده چې انسان اهلیت کاملي، هغه الله کمال له اهلیت ورکړي. قرآن کریم دا په لغت عربی کې دی، په دې کې چې څومره عربي علوم دي ټول پکې ذکر شوي دي. دا قرآن کریم به تر هغه چا نه زده کوي چې هغه په دې علومو باندې عبور لري او سنه علم تر دې علومو وي، او د هغه چا نه چې هغه دیانت ښکاري وي، خاین نه، خیانتګر نه، او دانګې دغه سیانت هغه مشهور وي چې ځان د ګناهونو نه ساتي. یو خو ګناهونه دي عام واړه خو هر انسان کوي، د دې نه خو صرف انبیا معصوم، پیغمبرانو ګناهونه نه کېدل، صغیره کبایر دوان هغوی معصوم، نور صحابون هم ګناهونه شوي دي، سلفون هم شوي، دا هر چا نه کېږي. نبي اسلام فرمایي هر بني آدم دا ګناهګار دی، چې کوم دا غټ غټ ګناهونه دي د دې نه به ځان دا ساتي ته به هغه نه د علم زده کوي. د دې وایي د اهل بدعو نه کوم خلک چې بدعتیان او د نبي اسلام د سنتو مقابله کوي او د حدیثو دشمنان دین نه خوري بلکې بدعات خوري، ګمراهي خوري، او د دین په جامه کې اصل کې دشمنان دي. د هغوی علم زده کول دا صحیح نه دي. د دې وجه نه محمد بن سیرین او مالک بن انس او نور سره په دا خبره ذکر کړې ده، هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. دا علم دین دی، تاسو وګورئ چې تاسو له چا نه خپل دین اخلئ. ته چې له چا نه خپل دین اخلئ تو هغه ته وګوره. نو د دې وجه نه د دې خبرې به غټ خیال ساتلی کېږي. کوم خلک چې اهل بدع وي او انسان د هغې نه علم زده کوي، دا خبره د تجربې نه ثابت چې د هغوی خبرې په ذهن کې نه کېني او په هغې کې یو برکت نه وي. او کوم خلک چې صحیح عقیدې والا دي او بیا په هغې کې ورته الله تعالی دینداري او تقوا هم ورکړې ده، نو د هغوی خبرې او د هغوی کلام دا په زړه کې چې کوم دی ځای نیسي او په ذهن کې ځای نیسي. بل ادبدار علماء ذکر کړی د امام نووي رحمه الله چې النظر الى معلمه بعین الاحترام، خپل معلم ته په سترګه د احترام باندې کتل، او دارنګې و اعتقاد کمال اهلیته، او انسان به دا عقیده ساتي چې او د دې اهلیت کامل دی، تو به دا عقیده ساتي چې او د دې اهلیت کامل دی، دا پوهېږي به دې خبره باندې، او د هغه د رجحان عقیده به هم ساتي. نو کله چې انسان د خپل معلم د کمال اهلیت عقیده وساتي او د هغه د غوروالي عقیده وساتي، به انسان دغه نه پیدا ماغیستی شي. یو وړوکی انسان به کمزور دی، خو چې تا هغه له په خپل ذهن کې او په خپل زړه کې ځای ورکړو
نو تا ته به د هغه نه یو غټ خیر میلاویږي. او کله چې یو سړی ډېر اوچت دی او غټ علم الله ورکړی دی ولیکن تو د هغه د کمال اهلیت عقیده نه ساتي، د هغه د غوروالي او د رجحان عقیده نه ساتي، هغه ته په سترګه د احترام باندې نه ګوري، تو د هغه نه بیا پیدا هم نشي اخیستی، د هغه نه بیا پیدا هم نه اخیستلی کېږي. د دې د وجې نه مدارج السالکین کې شیخ الاسلام رحمه الله ذکر کړي دي، مدارج السالکین کې چې انما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثه اشیاء، په واز نصیحت باندې او په نصیحت باندې انسان پیدا اخلي او روز سره هغه نه چې درې شیزونه انسان حاصل کی، درې شیزونه حاصل شي هغه نه بعد به انسان په واز باندې پیدا اخلي. او قرآن کریم دا واز دی د موږ استاد لپاره، واز دی یعظکم، الله دا سواز نصیحت کوي. اول شدت الابتقار الیها، د غواز نصیحت ته خپل سخت احتیاج ښکاره کول، سخت احتیاج. دویم شی څه دی؟ والعمي عن عیب الواعظ، کم سړی چې واعظ کوونکی دی او پای کې کم عیب دی، عیب خو په هر چا کې، بس د هغې نه ځان نه خبرول. ستا چې کم معلم دی استاد دی پای کې به ډېر عیبونه وي، خو دا تلاش پته نه کوي چې دره دره عیبونه نه ځان خبر کړم. ولې کله چې انسان د هغه په عیبونو باندې نظر غورځوي او د هغه په محاسنو باندې نظر نه غورځوي به انسان پیدا نشي اخیستی. دو شو. دریم وتذکر الوعد والوعید، وعد او وعید ځان ته رایادول. الله چې په دې وعظ باندې د انسان سره کومې وعدې کړي دي او چې انسان د اواز قبول نه کړي به کومې دمکۍ الله انسان ته ورکړي دي، یعنې ترغیب او ترهیب ځان ته رایادول، هله به انسان ته دا پیدا ورکوي. د دې د وجې نه وایي بعضې متقدمین په سلبو کې بعض علماو داسې چې هغوی به کله د خپل معلم خواته لاړه، د خپل معلم خواته، نو صدقه به وکړه او بیا به دا خبره ذکر کړه چې اللهم استر عیب معلمي عني، یا الله زما د معلم چې کوم عیب دی په هغې باندې پرده راواردي، زما نه یې پټ کړي. ولا تذهب، او دارنګې ولا تذهب برکت علمه مني، د دې د علم چې کوم برکت دی هغه زموږ نه مه بوله. ولا تذهب برکت علمه مني. نو سلفو په اصل کې دا دعا کوله چې الله زما کوم معلم دی استاد دی د هغه عیبونه چې کوم دی په موږ باندې پټ کړه، موږ ته راښکاره مه کړه. د دې د وجې نه ربیع چې دا د امام شافعي رحمه الله شاګرد دی هغه ذکر کړي دي چې مجترات ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي حيبه له، وې زما دا جرأت نشته چې زه اوبه وڅښم او امام شافعي رحمه الله ما ته ګوري، ولې د دې یو هیبت دی په ما باندې او زما په زړه کې د یو وقار او عزت دی. په دې سلب کې ډېر زیات آداب او ډېر زیات احترام به کې د خپلو معلمینو، د هغې د وجې نه رب العالمین هغوی ته یو لوی شان ورکړی و چې هغوی نومونه اوس هم باقي دي، ختمېږي، اجساد یې تللي دي، ختم شوي دي، لیکن هغوی چې کوم اثرات دي او کوم نومونه دي او تر قیامت پورې چلیږي. دا بل ادب شو. بل ادب څه شی دی؟ بل ادب دا دی چې کله انسان را داخلېږي درسګاه ته نوم به سلام ورته او کله چې زی واپس کېږي هم به سلام ورته. دا خاصې د خلکو ځان نه قیسې جوړې کړي دي، هلکه سلام به بچا نه ورته، څوک چې قرآن کریم وایي په هغه به سلام نه ورته، څوک چې لمونځ کوي په هغه به سلام نه ورته، څوک چې په ذکر کې مشغول دی په هغه به سلام نه ورته، لکه سلام به بچا ورته. د دې حنافو دا قیسې ذکر کړي لیکن په دې باندې څه دلیل نشته دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي افشو السلام، سلام خور کوي. افشا هم دغې ته ویلی کېږي چې په هر ځای کې سلام ورته، او کوم مواضعو کې چې سلام نه منع راغلی ده کافر باندې به سلام نه ورته، کوم انسان حاجت ته ناست دی په هغه به سلام نه ورته.
نو چې کوم ځایونو کې منع نه ده راغلې نو د دې حدیث مقتضا ده دا حدیث دې خبره تقاضا کوي سلام په هر ځای کې او په هر چا باندې اچولی شي په مسکوونکي انسان سلام ورتولی شي جواب په اشاره باندې ورکوي کله چې سړی واپس کېږي هم به سلام ورته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي فلیست الاولى احق من الثانیه اول سلام ډېر حقدار نه دی دویم نه څه معنی مجلس نه چې انسان واپس کېږي او ځي نو دې سلام یو زیات اهمیت دی چې دغه اهمیت د هغې دپاره نشته چې کوم د راتلو دی نو سلام او دا کلمه طیبه ده چې الله دې بندگان ته ورکړې ده او د سلام په ډېر فضایل راغلي دي د سلام په وجه باندې انسان جنت ته ور داخليږي مسلمانانو په خپل منځ کې مینه محبت پیدا کیږي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې البادی بالسلام بریء من الکبر هغه انسان چې په سلام باندې شروع وکړي ابتدا وکړي هغه تکبر نه بیزاره دی سلام خپل آداب دي بل ادب سی شرع تحمل جفوت الشیخ کله کله داسي چې ګوره استاد انسان ته غوسه شي او دا غوسې تحمل کول او دارنګې هغې له ځای ورکول هغه بارول په هغې باندې صبر کول دا بل ادب دی سلفو ذکر کړي دي چې من لم يصبر على ذل التعلم يبني عمره في عناية الجهالة یو انسان چې د تعلم د زده کړې په ذلت باندې صبر ونه کړي د عمر به د جهالت په تیارو کې چې کوم دی ختم شي دله به الله علم نه ورکوي ومن صبر عليه آل امره الى عز الاخره والدنيا او چا چې په ذلت د علم باندې صبر وکړو نو دی انسان ته الله دینی او دنیاوي عزت ورکړي دینی او دنیاوي عزت که انسان غواړي چې ماته الله په دنیا کې مې عزت راکړي ماته الله دینی عزت هم راکړي نو دا د اصل کې د علم چې کوم ذلتونه دي په هغې د انسان صبر وکړي او انسان د ذلت دی انسان ته نه اختیار دی بلکې دا الله ته ذلت دی ځکه دا وحی الله را لېږلی او انسان د هغې د وجې ځان ذلیله کوي د عبدالله بن عباس نه مفسرینو نه مشهور اثر راغستی دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ذکر کړي دي چې زللت طالبا فعززت مطلوبا وی کله چې زه طالب وم نو ما ځان دلیل کړی نو کله چې مطلوب شم خلکو طلب کولم نو الله عزتمن کړم عبدالله بن عباس رضی الله عنهما انا اشنا اثر دی چې په وخت د طلب کې ما ځان ذلیل کړی نو کله چې خلکو زمانه بیا پیدا اخیستې نو ماته الله عزت راکړو عزت انسان ته عالم ملاویږي چې کله مخکې انسان ذلت بار کړي ان مع العسر یسرا من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا وی چا چې د ذلت خون یو ساعت ونه سکو دا به ټوله زمانه تیره کړي دا به پکې ذلیلی بیا انسان چې د زمانې په یو ساعت کې ځان ذلیل نه کو دا بیا ټوله زمانه چې کوم نه ذلیل ګرځي او کله چې انسان علم ته ځان ذلیل کو نو رب العالمین به د انسان ته په راتلونکي زمانه کې عزت ورکړي بل ادب څه شی الحرص على التعلم په تعلم باندې هرس کول په زده کړې باندې هرس کول کله چې انسان په دې باندې هرس کې حریصي او رب العالمین د انسان ته غټ خیر ورکوي څومره چې د یوې ښځې سره ستا مینه او محبت او څومره تو په هغې باندې حریص وې نو تا ته هغه شی میلاویږي او چې کله ستا هرس نه نو ته به بیا هغې نه محرومه یې بل ادب څه شی دی الاجتهاد بالتحصیل والتحصل بل ته یو څیز ورکول یا بل نه حاصلول
په یې کې پوره کوشش کول، مجاهده کول، اجتهاد کول. چې څومره د انسان مجاهدوي دومره د انسان ته لارې کولاویږي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله فرمایي کوم کسان چې زمونږ په باره کې مجاهده کوي مونږ به هغوی ته خپلې لارې کولاوو. دارنګه انسان فارغ دی، په نشاط کې دی، بدن یې قوي دی، مشغولات ډېر نشته دی، عوارض ورته نشته دی، دا رامشر شوی نه دی. په دې وخت کې کوشش کول، په دې وخت کې پیدې اخیستل. کله چې انسان مشغول شي، انسان ته بچي ور په غاړه شي، ښه ده کور، یا یو انسان ته پټکې وویلی شي د ملا نوم پرې ولیکي چې بس دا شیخ شو، دا ملا شو، دا بیا علم نشي حاصلولی. د دې د وجې نه زمونږ استاسو د علم دپاره هم دا وخت دی چې الله مونږ ته فراغت راکړی دی، ځواني راکړې ده، مرضونه نشته دی، نور څه ذمهوارانې په موږ باندې نشته دی. نو په دې وخت کې به انسان کمال ته رسېږي. په دې وخت کې چا مجاهده وکړه کمال ته به ورسېږي، او که چا مجاهده ونه کړه هغه بیا کمال ته نه رسېږي. د دې د وجې نه امام بخاري رحمه الله په کتاب العلم کې په الاختباط بالعلم والحکمه په دې باب کې د عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دا قول ذکر کړی دی. فرمایلی دي تفقهوا قبل ان تسودوا. تاسو پوهه حاصله کوئ مخکې د هغې نه چې تاسو رامشران شوي نه یئ. تفقهوا قبل ان تسودوا. تسودو ماخوذ دی د سیادت نه. سیادت اصل کې ویل کېږي مشرۍ ته. نو تاسو د مشرۍ نه مخکې چې کوم علم حاصل کوئ، پوهه حاصله کوئ، یو انسان باندې د مشرۍ نوم ولګېدو، انسان باندې د عالم او د مولا او د شیخ نوم ولګېدلو، اته یو ذمهواري ور په غاړه شوه، د بیا علم نشي حاصلولی. علم خو پراغ غواړي. علم دا غواړي چې انسان ټول مصروفیات ختم کړي، ټول شواغل چې کم دی ختم کړي، هغه به دا کمال ته رسېږي. نو دا عام آدابو چې مونږ ذکر کړه، او دا آداب د مفسر او دارنګې د عالم متعلم دواړو دپاره شریک دي. وروسته خاص آداب دي د قرآن کریم د حامل چې کوم انسان قرآن کریم بارئ برابره خبره قرآن کریم داسې وایي تلاوت کوي یا د هغې تفسیر کوي، د هغه دپاره آداب دي، او انشاءالله بیا ذکر کولی شي. او درس به انشاءالله په حکم په 8 بجې باندې، په حکم 8 صحیح دي که بس په حکم په 8 بجې باندې شروع کوو انشاءالله تعالی. بس دا اوله ورځ د دې باندې څو خبرې وکړي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب